نصارا وای عیسی ابن الله او وای مشرکان عربو اتخذ الله څنګه وای الملائکه بنات الله لقد جئتهم شيئا ادا یقینا راته کو تاسو په شي ډیر انتهایی خطرناک باندې ډیر خطرناک خبر وکړه ادا معنا انتهایی منکر او انتهایی خطرناک خبره تکاد السماوات يتفطرن منه قریب چې راوشي اسمان د بره طرف نه ورا دا خبره د لاندې نه کیږي او دا دونه غلطه خبر چې الله له بچي او الله له شریکان دي نو د دې قریب را چې دا خود لاندې نه کیږي او د دې خبرې دونه خرابې دي چې دا اسمان د بره نه راوشلېږي داس پورته طرف یې اول رامات شي ولی وای وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا نو وای مینس کې پاتې شو نو لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه قریب را چې اسمانونه راوشلېږي د دې خبرې نه وتنشق الارض ځمکه وشلېږي وتخر الجبال هدا او ودغه تخر الجبال او دارنګي راوغورځيږي غرونه هدا ټوټې ټوټې دا غرونم ټوټې ټوټې شي ولی ان دعوا للرحمن ولدا دې وجنا چې مشرکان رابري دي مهربان بادشاہ لپاره بچي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ندي مناسب د مهربان بادشاہ لپاره چې ونشي ځان لپاره بچي ان كل من في السماوات والارض ندي ټول هغه چې په اسمانونو زمکو کې دي الا ات الرحمن عبدا مگر راضي با مهربان بادشاہ تا تابعدار لقد احصاهم وعدهم عدا لکه یقینا شمارلی دوی لرا الله لقد احصاهم عدد معلوم کړی دی دوی وعدهم عدا شمیرلی دوی لرا شمیرلا دې دوړو باندې دغه د مامون خبره ده وکلهم آتیه یوم القیامت پردا او هر یو د دوی نه راضی به الله ته په ورځ د قیامت کې ځان لا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان وروړي عمل د نیکو کوي سجعل الرحمن ودا زرد چې وبګرځي مهربان بادشاہ دې لپاره مینا دا د مسلم په حدیث کې راغلي دي چې کله د یو بنده سره الله تعالی مینه شروع کی نو الله تعالی جبريل ته आवाज وکړي او جبريل زماره پلانی بنده سره مینه ده ته مور سره مینه وکړه او جبريل راشي په اسمانونو کې اعلان وکړي چې د پلانی بنده سره په ځمکه کې د الله مینه ده او زما مور سره مینه ده او تاسو مور سره مینه وکړئ نو د مؤمنانو او د مخلصینو په لونو کې ورسره الله مینه پیدا کړي او دا دې آیات کې اشاره ده چې سيجعل لهم الرحمن عدا زرد چې وګرځي مهربان بادشاہ دې لپاره مینه فانما يسرناه بلسانك خامخ آسان کړی دی قرآن لمنګ په جبستا لتبشر به المتقین دې لپاره چې زیر ورکې پرې باندې پرهیزګارو لرا وتنذر به قوما لدا او یې په قرآن باندې یو قوم جګړالو لدا د جمع د الدا وهو لد الخصام مخکې تر شوی وکم اهلکنا قبلهم من قرن ډېر هلاک کړي دي مخکې منګه د دوی نه د اوسېدونکو د زمانونه هل تحس منهما آیت معلومای د دوی نه من احد یو تن تا ته چېرته په خیال کې راځي یو تن تې پاتې دی او تسمعو لهم رکزا یا اورئ د دې دپاره کړپار د خپو رکز دې ته وایي چې دا خلک رواني او دا کړپارې څوک کړی خبرې څوک نه کوي سوره طه شروع کړو طه دی صورت تنومی خوده شده او طه د مقطعات قرآنیو نه شمارلی شده عبدالله زیر عباس وی طه معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونو کې نغه دی اے طه معنا اے رجلا اے سړیا دا په بهر حال داری صورت د پاره نن کې خوش مکی صورت ته او اهداف مؤکدی کوم چې د مکی صورتونو دي توحید د باری تعالی اثبات د نبوت او اثبات د رسالت او د وحی او اثبات د قیامت او تل حساب کتاب
بسم الله الرحمن الرحیم طه الله واقف دے پمانا دی حروفو اے سڑیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ندے نازل کرے منگا قرآن پتابانی لتشقا چی تا بدبخت شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ چی کلا ابتدا کی وحی شروع شوا و مکہ کی او عبادت شروع شو نو پیغمبر اسلام و صحابہ با ټول شپه ولاړ نو دا خپې به یو پړسېدل نو کفارو به پروپیګنډه کوله چې دوی ته دا څه ورکړی شوي دي نو دا دوی لپاره لویه بدبختي ده ښه اوهو وګورې خپې یې پړسېدي دي او ټوله شپه ولاړ الا تذکرة لمن یخشا مگر دا پن او نصیحت دی د هغه چا لپاره چې یریږي د الله نه تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا دا دی را کوزیدل د کتاب د هغه ذات نه چې پیدا کړي ځمکې او اسمانونه چوته علا په معنا د چوتو باندې الرحمن علی العرش استوا مهربان بادشاہ په عرش استوا برابر شوی دی یعنی الله په عرش باندې دی تپوس ته نه بدعت دی کیفیت نامعلوم دی انکار ته نه کفر دی له ما فی السماوات و ما فی الارض خالص ته الله لپاره دی هغه چې په اسمانونو او په ځمکو کې دي وما بینهما څه چې د دواړو منځ کې دي وما تحت الثرى او هغه چې لاندې دي د نمکینې ځمکې نه نمکینه یعنې لونده ځمکه وان تجهر بالقول که په زوره کوئ تاسو وینا لره وان تجهر بالقول فانه یعلم السر واخفا یقینا د الله پوهېږي په رازونو باندې واخفا او چې د دې راز نم کوم ډېره پټۍ په هغې پوهېږي الله لا اله الا هو الله چې دی نشته دی معبود او برحق سوا د نه له الاسماء الحسنى د دې الله لپاره دي نمونه مزیدار وهل اتاک حدیث موسی آیا راغلی تا ته قصه د موسی خبره د موسی علیه السلام اذ رأى نارا هغه وخت چې ولیدو د اور لره دا چې کله د مدین نه واپسۍ کې راځي او هغه شعیب علیه السلام څه کوله لوزنامه شوې ده پوره شوه چې اته کاله تېرې دا به تا باندې لازمي او که لس تېر کړم دا به تفضلي سته پیغمبران همیشه غوره عمل کوي لس کاله تېر او په دې لسو کالو باندې دی د 10 کالو په وخت کې تللی و د 40 کال برابر شو اوس د پیغمبرۍ وخت دی د پیغمبري میلاویږي را روان دی په لار هل اتاک حدیث موسی اذ رأى نارا کله چې ولیدو د اور لره دا د مدین نه مصر ته را روان دی وقال لاهله ویل خپلو بچو ته امکسو درنګ تېر کوي دلته لږ ودرېږئ باران دی ګړې ترې خورې شوي دي او بیبي درد ذع دی د بچو بیماره ده انی آنستو نارا یقینا ما معلوم کو اور لرا او د چکماق دی یعنې ډبې هم کار نه کوي پخوا به ورته چکماق وایي چکماق چې و که نه نو تا به په جیب کې به ماریچ ګرځوله او 2 کاڼي بکرې به وي ناماریچ به یې په دغه باندې کېښودل په بکره باندې او داسې به دې ولې بل را اوره واچول بس هغې نه به اور بل شي دې ته به یې چکماق وایي څه ورته چکماق دې ته به یې چکماق وایي اوس ډبې مونږ وایو نو اوس ډبې هم نشته ورسره چکماق هم کار پیښې دی او توره تیاره ده او دې کې ورته د کویتور پرې غاړه کې اور ښکاره شو اذ رأى نارا فقال اهلي امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم کېدی شي چې زه تاسو ته راتلو کوم منها د دې نه بقبس په یو اور راګستې شوي باندې یو لمبه به ترې راوالم او اجدو علی النار هدا یا به عموما په اور باندې سما درسته لارو لارم تی خطا شوی وه توره تیاره وه نو لار به عموما تپوس به وکړمه چې هلکه مصر ته کومه لار تلې ده نو خلک به راته لار درسته کړي نو حضرات مفسرین لیکي چې موسی علیه السلام خپلې بیبي ته وایي چې او اجدو علی النار هدا یا په اور باندې هلته څوکي
نو ما ته به لار وښیي وایي داسې لارې ورته وښودله هغه د مصر لارې یادوله د دین لارې مو ورته ورسره وښودله فلما تاها کله چې راغی ایخ راغی موسی د اور ته نودیه یا موسی آواز وشو ای موسی او د آواز داسې و چې د ټولو هر طرف نه آواز راغی انی انا ربک زه ستا رب یم ښه فخلعن علیک وباسه را پیزار دی پیزار دی لرې کوي دا چېرته د مړ خره د څرمنې نه سازوي خلک وایي انک بالوادي المقدس طوا یقینا ته یې په هغه خوړګۍ پاکه کې طوا چې د هغې طوا نوم دی یو پاکه خوړګۍ کې د رخپو نه لرې کا چې د دغې دا برکت هم ستا پر خپو باندې راشي ونخترتک زه غوره کوم تا لره فاستمع لما یوحى غوږ کې د هغې ته چې تا ته وحی کېدی شي انني انا الله وحی دا ده یقینا زه الله یم لا اله الا انا نشته معبود سوا زمانه فعبدني زما بندگی بکې واقم الصلاة لذکری او ودرې با منزل زما د یاد د پاره ان ساعت آتیه یقینا قیامت راتلونکې دی اکاد اخفیها قریب را چې زه پټ کما دی قیامت لرام لتجزا کل نفس بما تسعى چې بدله ورکړي شي هر یو تن ته په هغې باندې چې د منډه کړې ده فلا یصدنک عنها بندی نکي تعالی را عنها د منلو د دې قیامت نه من لا یؤمن بها هغه څوک چې ایمان نه راوړي په قیامت واتبع هواه او تابع شوی د خپل خواهشو په تردا نو پس هلاک شوی وي په تردا معردي ته به هلاک شي د بیکاره خلکو سره وما تلک بیمینک یا موسی اوس الله ورته وایي ستا په خلاص کې سری موسی خلاص کې امسا وه ګړې پړې باندې را روانې کړې ګړې مولا سخر ورکړی وي شعیب علیه السلام نو ګړې هم ځان سره روانې کړي نو موسی علیه السلام ته وایي دا ستا په خلاص کې څه دي قال هي عصای به دا کافي جواب و چې دا امسا ده جي اوس دا ورپسې ذکر کوله دا د مینې په مقام کې چې یو دوه کسان چې د هغې یو بل څه مینه او یو بل سره خبرې کوي نو په زور باندې خبرې زیاتوي څه خبره به خبره دی او دی به زیاتوي یو نوره به زیاتوي یو نوره به زیاتوي خوند به ورته ورکوي وایي ګوره لذیذ بوده داسې یو سړی وایي چې لذیذ بوده دراستر گفته ما ډېر خوندناک وموندو هغه کلام اوږدول په کویتور کې دننه که ما لکه څنګه چې موسی اندر تورو وایي لذیذ بوده دراستر گفته ما لذیذ بوده ما خوندناک وموندلو اوږدول د خبرو د خپلې معشوقې سره لکه څنګه چې موسی په کویتور کې دننه د الله سره خبرې اوږدې کړې الله ویل په خلاص کې څه دي نو دا کافي چې امسا ده اوس دا خبره چې اتوکل علیها زه ډډه وامه په دې باندې کله دې دغه ته د امسا ته کله چې زه ډډه وامه داسې دا چلو کومه او ګډې لګې سرن کوي ما ورته راچل کړی دې ته مې ډډه والي دا زما کورسۍ کارم کوي واحش بها علی غنمی او زره پاڼې را غورځوم په دې باندې په خپلو ګړو باندې او دا چې دا کمه نو ونې ته اوچته کمه او ونه پیوامه پاڼې خپل ګړو ته راواچوم ولیه فیها مارې اخرى او په دې امسا کې زما لپاره نور هم ډېرې پیدې دي بې شماره پیدې نور هم دي قال القها یا موسی الله ورته وغورځوله دا اوس فرعون ته لګي نو دا معجزې ورته دلته ښیي هسې نه که دی هلته وغورځوي چې هلکه زه موسی سره ما د امسا نه مار سازېږي او دی ورده ته ځان له مشکل به سازي قال القها یا موسی وغورځو دی له موسی فالقاها ویې غورځوله فاذا هي حیة تسعى ناڅاپه پر یو مارو منډې والي چې څنګه امسا وغورځوله مار ته سا شو منډې کړې موسی علیه السلام ویرېده بل ځای کې راځي قرآن کې ولم یعاقب نه راګرځي قال الله ورته خذها ولا تخف راوي نیسه مه یریږه نو ستا هغه امسا ده سنعیدها سیرتها الاولی
زر دا چې واپس به کومنګه د خپل حالت ړومبني ته سیرت حلولا سبانا خپل حالت ړومبني ته قام وزمم یدکا یو نښه شوه وزمم یدکا پیوس که خپل لاس الی جناحکا خپل اړخ ته تخرج بیضاء من غیر سوء آیة اخرى رو بباسي دې له تک سپین بغیر د بیماری نه آیة اخرى دا یو بله نښه شوه بله معجزه شوه ستا لپاره حضرت موسی علیه السلام به دا لاس دننه که چې رو به ایسته د نور د شعاعو په شانتې به پړکېده او د دې دا هم معنا ده چې داسې دا لاس کېدی پړه باندې داسې موسی دا لاس تاسې کېده کله چې د چا سره مقابله کوي او پتا باندې د هغې نه دهشت راځي او تا دا چلو کو اتباعا لموسی علیه السلام او دا داسې لاسونه سې کړه کړه خبرې کوه پتا باندې او بلکل دا دهشت نه راځي پوهېږئ اتباعا لموسی علیه السلام واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى دې لپاره چې وښایو موږ تا ته د خپلو آیاتونو غټو غټو نه اذهب إلى فرعون إنه طغى دا ته ولې ښایو لاړ شه فرعون ته یقینا دی سرکشه شوی دی ګوره هغه چاله به ورځي چې د هغه نه کار سازېږي اوس د اوبه د هغه ځای نه غټ نیر نه رابېږي او غټ نیر څښاري او موږ په دې وړوکي نیر کې جالونه ولګو چې دا پاکو دا پاکېږي نه موږ به غټ نیر لځو او غټ نیر به پاکو دا وړوکي به په خپله پاک شي عمر ابن عبدالعزیز ته چا یو خبره وکړه ویل جي ته ټیکېټه ته او لاندې عمله ټول همغه ستا د مشران وه بنو امیه وه ټول خطرناک خلک دي او ته یوې نو چېرته به څه کار وشي چې ته شریعت بحال کړې هغه ویل د بادشاه مثال د غټ سیند دی او دا ورپسې چې وزیران دي دا د وړو وړو دا د ولو دې مثال د نیرون دی او چې ورپسې دي د هغې مثال د ناقو دی او چې ورپسې دي عوام د هغې مثال د اډو دی چې په غټ سیند کې اوبه پاکې بیږي په نیر کې به مو اوبه پاکې بیږي خړې به نه او په ناقو کې به هم پاکې بهیږي او په اډو تیرونو کې به هم اوبه پاکې روان که زه ټیک شوم هر سړی به ټیک شي اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ویلي موسی علیه السلام ای زما ربا کلاو کې ماره پاره زما سینه دله به غوسه ډېره ورته نو زه به فرعون ته څنګه ماله خو غوسه ډېره راځي ویسر لي امري او آسان کې ماته راکار د نبوت زما واحلل عقدة من لساني او اوس پړې هغه غوټې لا د ژبې زمانه موسی علیه السلام را بشي چې کله د فرعون په کور کې د مور ولته ورکاو او دلته ذباحین راغلل چې واړه به لاله به دې زر په صندوق کې واچو او نیل کې پرېښود هغه د فرعون کور ته راتاو شو هغه نیل نه واله د فرعون کور کې تللی وه صندوق هغې راونیو هلک پکې میلاو شو وروستو را روان دي نو آخر کار دا دی چې فرعون را په غېږ کې راواګېسته اسیې بیبي د وجې نه نو فرعون دغه موسی علیه السلام حمله وکړه دې ګیرې نه یې ونیو هغه ویل دا ماته هماغه هلک ښکاري هغه که د بني اسرائیل چې زما حکومت پکې ورانېږي هغه به مړه له خدای دې غر کا اسیې بیبي ورته خدای غر کړی دا په څه باندې کېږي خو ماشوم دی د پویو ماشوم دی او که ته وایې نو زه به په دې ازمایش وکړم نو ورغله او طباخ کې یو لال راواګېسته یو سکروټه راواګېسته وایي موسی علیه السلام هغه لال راګېسته جبریل یې د الله څخه په سکروټه کېښوده او وړو کې دا کار دی چې دا یو شی دا کېږي زر یې خولې ته کوي دا سکروټه یې چې راواګېسته زر یې خولې ته کړه دا ژبې لږه اوس ولاړوي نو د هغې نه لکنت پیدا شو ژبه کې نو الله دې دا پر شپه کې دا سوال مو کو چې واحلل عقدة من لساني خدای زما د ژبې نه دا غوټه درې کړي یبقه قولي چې خلک زما په خبره پوهېږي سړی تتي که نه تته دا فصاحت او بلاغت هم د خدای یو ډېر لوی انعام دی چې چا له ورکړی یو سړی تتي
ډېر ښه عالم وي زموږ استاد و چریکار مولانا صاحب نوم یې عبدالواحد الله دې غریق الرحمت کړي ډېره خواري موږ سره کړې وه ډېر لوی عالم د مولانا د مارتوم نوري صاحب شاګرد ډېر نیک عالم او ډېر قابل عالم دقسې به ناست و لکه زه چې ناست یم او دا ګوتې به په دې کتاب کې په متول باندې او په دې دغه باندې په دې شرکایت باندې او خوځېده به نه دا ګوتې به دقسې لګیا وو خو بیا چې ورسره مونږ شاګردان شو د هغه ژبه تته وه اصل پارسي خوان او دا ژبه یې تته وه نو هغه دا ژبه ویل شنو ویل دا کال نه کوي دا ژبه یې رسې ونیوله مونږ ته ویل دا کال نه کوي کال وایي ما سبا یو هفته به ما ته صبر کوئ زما سبق یقینا دا دی چې هفته پس بیا مونږ د هغه په سبق خوند پوه شو که چې هغه کوم ژور سبق وایه خو اول کې مونږ دا نسل عجب یې تا نو دی وایي چې یبقه قولي چې دا خلک زما په خبره پوه شي وجعل لي وزیرا من اهلي خدای ما دپاره یو ملګری پیدا کې بوج اوچتونکی زما د کورنۍ نه او زما د کورنۍ ګورې هارون یادومه اخي رور مې اشدد به ازري چې کلکه کیره به ته په دې باندې شاه زما و اشرکو فی امری او شریک کړي سره د دلرا ما سره په کار د نبوت کې علما د تفسیر لیکي چې د موسی علیه السلام په شان رور به په دنیا کې پیدا نشي چې الله ورته اعزاز او اکرام او منصب رسالت باندې پایس کو د رور لپاره هم دعا وکړه چې رب رور مې په منصب رسالت باندې پایس وایي کوي په خبره کې نسبحک کثیرا ډېر پار چې موږ بس و پاکی بیان کو ستا ډېرا ونذکرک کثیرا او یاد کو تا ډېر ډېر انک کنت بنا بصیرا یقین یته په موږ باندې عالم قال قد اوتیت سؤلک یا موسی ویلی ورته الله یقینا درکړی شتا تا سوال ستا اے موسی رور می تا سره ستا پیغمبر د جبې دا لکنت یې خدای وي ختم ولقد ولقد مننا عليك مرة أخرى اوس ځای راغی ما چې تاسو ته وایو ولقد مننا عليك یقینا احسان کړی موږ په تا باندې موسی مرة أخرى یو کرت بل حکمو اوس هغې بیان دا دی اذا اوحینا الی امک کله چې موږ الهام وکړو ستا مور ته ما یوحا هغه چې موږ ورته الهام کولو د خدای شان ته وګوره چې فرعون به د بني اسرائیل ولکان وجل دی وجنا چې دا خبره ورته ساحرانو کړې وه چې ستا په دې فرعون یو خوب لیدلی و نو دا نه نو فرعون دا ته دغه وکړو نو ساحرانو ورته وویلي چې دا یو ستا پرې امت پرې بني اسرائیلو کې به ولک پیدا کېږي ستا حکومت به هغې ځای راسته ورانېږي نو بس هغه دا کار شروع کړو چې واړه به یې وژل نو بیا ورسره خپل مشیران ویل چې خدای دې غر کړه دا چې صرف هر کال ته واړه وژنې نو خو بني اسرائیلو نسل به ختم شي نو چې ختم شي نو ته به بیا بیګارونه په چا باندې کې خدمتونه به تعالی څوک کوي نو بیا یو کال وژل او بل به کال یې پرېښود نو د خدای شان ته وګوره په کم کال چې واړه نه وژني هارون علیه السلام وشو په کم کال باندې چې واړه وژني په هغه کال باندې موسی علیه السلام وشو نو موسی علیه السلام اوس د مور په غېږ کې دلته ذباحین راغله نو موسی علیه السلام مور ته الله دا خبره کړې وه نو د صندوق احساس کړی او پای کې پړی اچولو نو د نیل په غاړه به ناسته او تی به یې ورکوو او چې کله به ذباحین را روان شو علاقه باندې واړه علالۍ نو به دې به زر راواخیسته او په پای کې به کېښود صندوق کې او په نیل کې به یې پرېښود او پړی به یې دلته وتاړه او په نیل کې هلته و بیا به ذباحین راغله بیا به یې راوني یو ځل یې ذباحین راغله چا ورته چې دا ښځې را روان دي دې باندې لویه تادي شوه زر زر یې وړوکی په ځای کې واچو صندوق کې او پرېښوده پړی تېر شو پړی یې ونه تاړه لاړ سیند واخیست نو خور د مریم هغې ته وایي چې سرور ورشه سرور
تزا او دا لږ صحیح کوه سبي غونې نه شو ما وویل که نه بیا ده کلته نو دا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفي فيه في التابوت ستا مور ته منګه دا حکم وکړو چې دا وړوکی راواله او په صندوق کې واچو او دا فاقذفيه في اليم او دا صندوق په نیل کې لاوکا ابه دا طریقه کوي تاسو ما ویله وليلقه اليم بالساحل پس او بغورځي دا ډونګې نیل بالساحل غاړې ته دا صندوق به غاړې ته وغورځي یاخذه عدو لي وعدو الله او راوابلي دي وړوکي لره دشمن زما او دشمن دده یعنی فرعون په لاس کې به ورشي اوس الله شان ته وګوره چې صندوق لاړو د نیل نه پاغه واله کې راستون شو چې کوم د فرعون په کور کې تللی هلته د فرعون لونه دي او خادمانی دي صندوق راغی چې راویلي چې کلاوې که دننه پکې ښایسته وړوکی دی هر یو یې روان یو ښکلی حتی چې فرعون لري د هغه هم خوښ شو زر یې په غېږ کې ونیو قرآن وایي چې والقیتو علیک محبة مني واچو منګه پتا باندې مینا د خپل طرف نه الله داسې مینا حضرت موسی له راکړه چې چا به لیدلو د هغه په ته به ګرانېده او خوږېده به حتی چې فرعون هم په غېږ کې ګرځاو ولتصنع علی عیني دې لپاره چې ستا نګراني وشي او ستا حفاظت شي په نګرانۍ زما کې استمشي اوښتو که هغه وخت چې تله ستا خور ته یې مور ویلي چې غلی غلی ځه او چې دا هلک چېرته ځي فتقولو نو چې لاړله اوس صندوق د فرعون کور ته لاړه نو خو ماشومه وه فرعون ته هم لاړه نو هلته اوس موسی علیه السلام وړوکی چې راونیوه اوس زنانه خو ډېرې دي هغې سینې ته اچوي چا سینه نه هلي او هغې ځي نورې راولي او دې چا سینه نه هلي بس په دې کې دا د موسی علیه السلام خور ورته وایي چې که تاسو ما ته ایجاد کوئ نو ما ته یو کور معلوم دی او زه به هغه زنانه راولم او ستاسو دپاره به دې هلک له تی ورکوي او هغه داسې یو زنانه ده او د هغې دا پی دونه خوشبویه دي چې کوم وړوکی تی نه هلي د هغې هغه تی هلي راله شو مور ته ویل راځه فتقولو دې خوري ویل دې فرعونیانو ته هل ادلکم علی من یکفله زه نه ښیم تاسو ته هغه څوک چې کفالت به کوي تاسو له دې هلکه نو فرجعناک الی امک به دا لاړه مورې بس مورې لاړه چې څنګه هغه یې ورته سینه بربنډ نه کړه بس په منډه باندې پرې خوله ولګوله هغه دې تفسیرونه لیکلي چې فرعون ویلي چې دا څنګه ستا بچی دا نه هغې ویل چې زه داسې زنانې یم زما را پیدونه خوشبوی او خواږه دي چې هر وړوکی یې تی نه هلي زما را تی هلي ښه ده نو دا خو ډېره ټیک خبره ده چې داسې ده نو بس تی یې واخیست اوس آسیه بیبي ده د فرعون خو دې کې څه کار نشته خو آسیه بیبي ده یو طرف ته نو چې آسیه بیبي ده نو آسیه بیبي دې ته وایي چې ته به زما سر په دې ځای کې اوسېږي ته به ور اوږده کېږي نه نیټ کې ښکاري د خلکو ته او که نه نو په دې ځای کې چې کوم دی ورته دا خبره ورته کوي څه خبره مې کوله چې دا آسیه بیبي ورته وایي چې ته به زما سره په دې محل کې اوسېږي او دا وړوکی به ما له ستا کې هغه ویل چې نه دا خو به راته ګرانه شي کور مې دی بچي مې دي کور نشم پرېښودلی البته داسې به کومه چې هلک به ځان سره وړم او تا ته به یې هره ورځ راوړم هغه ویل دا خو به ډېره ښه شي یو لوی تحفې تحایف ورته
د شاهي خاندان راجمع شو هغه یې په شا راواړلو بچی یې خپل راواړو او کور ته یې راوړ ګورئ د الله شان ته چې الله څه کوي وایي نو وایي نو فرجعناک الی امک واپس که موسی منګه تعالی رستا مور ته کې تقر عینها دې دپاره چې یخې شي سترګې د دې ولا تحزن او دا غمجنه نه شي یو دا احسان هم تا باندې من کړی چې د دشمن په کور کې د پاره لوی انتظام دله وکړو وقتلت نفسا او وجلی او تا یو کپتي لره دا به هم راشي یو کپتي د غرمې ټیم دی او موسی علیه السلام شهزاده دی د فرعون د کور شهزاده دی هغه یو قبطي د فرعون لنګري دی هغه یو غټ ګېډی یې کړی دی او په یو بني اسرائیلي وړی هغه یې نشي وړی او چې وړی به هغه یې نشي وړی ډېر دروند دی لږې کم کا دا جګړه ده بس هغه بني اسرائیلي دته اواز وکړي چې ته راشه ای موسی دا لږ سړی ما باندې زیات دی هغه موسی علیه السلام هغه دغه رسې لږ نیک شه ده که فرعون دغه نو داسې الله سره رسې که داسې یې شي وایي ته څه بس موسی علیه السلام الله ته توبه طایب شي دا خو بې زړه کار وشو او غربه د بل څوک نشته دی او سړی پاتې شي بیا لوړی ښخ کړی وي سبا له بیا د غرمې په ټیم کې موسی علیه السلام چکروي مصر ته را روان دی هلته به مور کته او بیا به دلته راته نو چې را روان دی راځي نو بیا هم هغه پرونی بن اسرائیلی دی او د بله قبطي سره په جګړه دی نو هغه موسی علیه السلام دته غوسه وکړه چې خدای غر کړي یا پرون هم د جګړه کوله او د هغې په نتیجه کې هغه واقعات وشي او نن بیا په جګړه یې او بیا په هغه بن اسرائیلي پسې ور روان شو چې دا دغه پسې پرې قبطي پسې د فرعون په قوم پسې سړي پسې چې دی ته خلاص کړي ده ویلې خدای کو پرون هغه سړی رسي په موکه او سای کې ایستلی ده او که نه نیزو واله ما نه هم سر وباسي دا دغه دا بن اسرائیلي یو چغه کړه ویل ښه ته روغ یې نه کوې ویل ته دا کوې چې ته جبار او ظالم شي پرون دې م سړی مړ کړ بس هغه سړی پوه شو دا پرونی سړی چې وژلی دی دا دې موسی بس لاړه د فرعون دربار ته او فرعون ته وویلې چې دقسې معامله ده فرعون او د فرعون کابینې فیصله وکړه چې حلال کړي اوس موسی حلال کړي په دې کابینه کې رجل مومن ناست دی د فرعون د تر زوی هغه بس د مجلس نه راووته او د لاپې پرې خاریه کې چې کومې لنډې لنډې لارې دي په هغې باندې په ډېر تیز رفتارۍ سره راغی موسی علیه السلام ته ویل چې ښه وباسه فرعون ستا خلاف دا فیصله وکړه نو ځکه وایي وقتلت نفسا تا مړ کړی یو تن لره هغه دغه چې په موکه یې هغه نه ایسته سره وخته فنجیناک من الغم پس خلاص که مونږه ته دی تا لره دی لوی غم نه وفتناک فتونا ازمایش راوستی موږ ته باندې ګڼ ازمایشونه فلبست سنین فی اهل مدین پس رنګ تېر کړه تا ګڼ کلونه په اهل مدین کې مدین ته چې تللی و نو دا دغه کار د لاسه شوی و او رجل مومن ورته مشوره ورکړه چې د ښار نه وځه ګورې ستا خلاف فیصله وشو په کابینه کې ثم جئت علی قدر یا موسی بیا رالې ته په یو اندازه باندې ای موسی کومه اندازه چې اندازه د پیغمبر یې ستا و چې 40 کالو واصطنعتک لنفسي غوره کومه تا د ځان دپاره اذهب انت واخوک لاړ شه ته او ستا ورور هارون بآیاتي په و زما د آیاتونو سره ولا تنیا فی ذکري سستی مه کوئ زما په یادولو کې چې کله د فرعون دربار ته ځئ نو ما ډېر ډېر یادوئ اذهبا الی فرعون لاړ شئ دواړه وروڼه فرعون ته انه طغی یقینا دی سرکش شوی دی ګوره هغه چا چې د چا نه کار روانېږي او سازېږي هغه له به ورځي چې فرعون سم شه ټول خلک به سم شي او که فرعون کوږ ټول خلک به کاږي که باچا دی کوږ ټول قوم به کوږي او که باچا دی سم پیدا که ټول قوم به درست او سم شي نو ځکه وایي
چې دا خبره وشوه اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا وای دې دواړه دې فرعون ته نرم خبره ګوره فرعون څونه لوی ظالم دی خدای دا وی کړی خو حضرت موسی او دا غرور ته الله وی نرم خبره ورته پستا لعله کې دې شي دا فرعون یتذکروا پن حاصل کی او یخشا یا یریږي د الله نه قال اول دې دواړو ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا اے زمونږ ربا یقینا یریږو مونږه چې زیاتې به وکړي په مونږ باندې دا فرعون خبره به وانه وري او د خبرې د اورېدو نه مخکې مونږه قتل کی ستا دعوت به ونه رسي او ایتغا یا به سرکشي وکړي دا فرعون په مونږ باندې قال الله ورته ویل لا تخافا مه یریږئ دواړه انني معکما یقینا زه ستاسو دواړو سره یم اسمعو اور مرسو و اراو این مرسو فآتیاهو پس راشی دواړه د فرعون ته فقولا دواړه ورته ووایي چې انا رسولا ربکو یقینا موږ دواړه رسولان د رب ستایو فارسل معنا بني اسرائیل ولېږه زموږ سره بني اسرائیل خپل ملک ته اون ته خدای نه خدای بل دی او دویمه زموږ مطالبه دا ده چې بني اسرائیل غلامان نه دي دا خو اصیل خلک دی تا ته غلامان ساز کړي ولا تعذبهما عذاب مو ورکو دوی لا قد جئناک بآیت مگر اتکړی تا ته په یو معجزه باندې مې ربک در ربستانه والسلام علی من اتبع الهدى او سلام دی په هغه چا باندې چې تابع د هدایت غیر مسلم باندې برا سلام اچو او مسلمان باندې السلام علیکم او غیر مسلم دی متبوي والسلام علی من اتبع الهدى سلامتی علی په هغه چا چې د حق تابع وي پوهېږئ پرېواني دې درګۍ کې ویندو ډېر مشهور ګړي ساز و اوس ته نیم خبر مړ دی خو مشهور ګړي ساز و هغې به خلکو لرې لرې نه ګړی راوړي نو هلته خو مونږ طالبان زموږ سره طالبان وو په درګۍ کې نو یو طالب نو هغه ورغلی نو هغه طالب چې پوخري غوندې و دا پته مو ورته وه چې په غیر مسلم به سړی څنګه دا چې وردنده شوی هغه هر چې هغه سره دنیا مسلمانان نو وویل چې السلام وسلام علی من اتبع الهدى هندو ورته چې کا تا به ما باندې څنګه سلام وویو پوهېږئ حالانکه طالب پرې نه پوهېده قانون دا دی چې که ځان له کافر ناست یو ته سلام ووایو نو دا سلام به وویو او کافران او مسلمانان ناست نو ته به سم سلام وویو نیت به دې پکې مسلمانان انا قد اوحي الینا یقینا وحی کړی شوی مونږ ته چې ان العذاب علی من کذب وتولى عذاب د الله وی په چا چې دروغ وایي او اوړي د الله نه قال فمن ربکما ویلی مو په فرعون فمن ربکما یا مو ستاسو دواړو رب څوک دی ای موسی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ویلی ورته موسی علیه السلام رب زمونږ هغه ذات دی اعطا کل شیء چې ورکړی دی هر یو څیز ته خلقه پیدایش ته هغې ثم هدا پس د هغې نه چې کوم دی خونه ورته کړی هر شی پیدا کړی او بیا یې د ژوند د تېرولو طریقې ورته ښودلي ثم هدا څه معنا ده هر شی پیدا کړی او هغه ته یې د ژوند د تېرولو طریقې یې ښودلي قال فما بال القرون الاولى ویل فرعون چې ته دا خبرې کې دا مخکې قومونه څنګه تیر شو دا زموږ پلارانو نیکونه چې مخکې دي دا څنګه تیر شو دا دونه خطرناک سړی دی چې دا به اوس موسی علیه السلام چې کافر وو نو ټول قوم به په یو ځل باندې هغه نه خلاف شي نو هغه ته خو الله علم ورکړی قال علمها عند ربي في کتاب ویلي موسی علیه السلام علم د مخکنو خلکو په نزد رب زما دی په لوح محفوظ کې لا یذل ربي زه نه خطا کېږي زما رب ولا انسا او نه د هغه نه هیر کېږي زما کې سره کار نشته زه تاسو ته خبره کوم چې ما او تا اوس ژوندي یو مکلف یو تا ته زه دعوت در کوم د تیرو خلکو علم زما د رب سره په هغې باندې تاسو خبره نه کوم اوس هم تا به خلک دغه سکوي چې ته ورته حق وې نو به تا نه وایي دا مخکې خلک څنګه تېر شو نو ته به د هغې علم زما د رب سره دی څنګه چې موسی علیه السلام ویلي ته به رانه وایې چې هم ګمراه تېر شوي دي که دا دې ویل نو بیا به خوند نه الذي جعل لكم الارض مهدا هغه ذات چې ګرځولې ستاسو لپاره ځمکه فرش وسلک لکم فیها سبلا او روانې کړي ستاسو لپاره په دې کې لارې وانزل من السماء ماء او راکوزوي د اسمان نو بولرا فاخرجنا به دا التفات ته پس روباسو مونږه په دې باندې ازواجن من نبات شتا
جوړې داغې وخو مختلفونه کلو ورعو انعامکم خورئ په خپله او سروئ خپلو څارو لره ان فی ذلک لآیات لأولی النهی یقینا په دې مذکور کې لوی لوی نښې دپاره د خاوندانو د خالص عقلونو نها جمع نهیتون ده او نهیه عقل ته وایي نو اولی النهی خاوندان د عقلونو خالصو منها خلقناکم دې ځمکې نه ما تاسو پیدا کړي یئ یعنې ستاسو نیکه او پلار وفیها نعیدکم دې کې به تاسو بیا واپس کومه ومنها نخرجکم تارة اخرى او د دې ځمکې نه به راوباسم تاسو یو بل کرتې ولقد اریناه آیاتنا ولقد اریناه آیاتنا یقینا منګه ښودلي وو دته نښې د قدرت خپل ټول چاته دې فرعون ته په کذبا نسبت دروغ وکړو واباو انکار یې وکړو قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسی قال ویلي اجئتنا ای راته ته راتلو وکړه موږ ته لتخرجنا چې وباسې موږ لره من ارضنا د ځمکې زموږ نه بسحرک په سبب د جادو ستا باندې یا موسی د دې لپاره راغلی فلنأتینک بسحر مثلي موږ به خامخا راتلو کو تاسو په یو جادو باندې په مثل د جادو ستا موږ هم تا ته جادوګران راولو ښه فجعل بیننا و بینک موعدا وګرځوه زموږ او خپل منځ کې یو ځای د وعدې کله ستا خوښه ده چې دا مقابله وکړو لا نخلفه نحنو فرعون ورته وایي خلاف به نه کوو موږ د دغې وعد ځای د وعدې نه ولا انت او نه به ته خلاف کې مکانا سوا یو ځای متوسطه داسې یو ځای چې تا ته هم راتل اساني او موږ ته هم راتل اساني قال موعدکم یوم الزینه ویلې ورته موسی ځای د وعدې زما او ستاسو ورځ د اختر ده یو ورځ د ښایست دا یو اختر دی د اخترونو د کپتیانو نه حق یې ورته مقرر کړ او ان یحشر الناس ضحا او ټیم به صحیح د اختر په ورځ کله چې دا خلک راجمع شي په وخت د چاه دا کچه ګرمه نه وي چې په بازار او په خاریه کې بیا ځای نه او درز دروزي فتولا فرعون پس واوړې د فرعون په جمع کې له جمع کې خپل تدبیر لرا ثم اتا بیا راغی میدان د مقابلې ته قال لهم موسی ویل موسی علیہ السلام دې ساحرانو ته ویلکم هلاک شئ لا تفتروا علی الله کذبا متړئ په الله باندې دروغ فیسحتکم الله با ختم کی تاسو له بعذاب په عذاب باندې فیسحتکم وبسیزی تاسو له په یو عذاب وقد خاب او یقینا مراد دی من ابترا څوک چې ځان خبرې سازي فتنازعوا امرهم پس په جګړه وکړله په دغه ساحران په خپل کور کې یو بل سره په دغه شو چې لکه دا موږ ته ګوره ساحر نه ښکاري چا ویل چې نه دی دا جګړه ساده او بیا یو میټینګ وکړو چې لکه دا فرعون خو موږ هسې نه پرېږدي مقابله په کار نه مقابله به وکړو خو موږ دونه ګڼي دا یو کس دی بس وبېسته بیا ولاړو فتنازعوا امرهما جګړه ساده کړ ساحرانو په کار خپل کې په خپل منځ کې واسروا النجوا پټې کړه جرګې او دا یو خبره سوچ کړه او بیا راووتو په ډاګې ویلي چې دا موسی او هارون دواړه ساحران دي او دا کپتیانو تاسو د خپل ځمکې نه شړي او ستاسو هغه بهترینه طریقه د ژوند مذهب هم دله خرابوي قالو ان هذان لساحران ویل جادوګرانو دا دواړه ساحران دي یریدان یخرجکم اراده کوي دواړه چې وباسي تاسو لره من ارضکم د ځمکې ستاسو چې مصر دی بسحرهما په زور د خپل جادو باندې ویذهبا بطریقتکم المثلی او چې بوزي دا دواړه ستاسو طریقه د ژوند او تاسو طریقه د مذهب المثلی چې ډېره غوره او مزیداره ده فاجمعوا کیدکم پس را جمع کوي تاسو خپل چل او تدبیر لره ثم اتوا صفا بیا راشئ تاسو سپونه سره بره عبدالله بن عباس وایي 15 کسان دي ساحران لویه جمع ده ډله وقد افلح اليوم من استعلا او یقینا کامیاب دی نن هغه سړی چې هغه غلبه حاصله کړه په میدان کې قالو یا موسی راغلل دوی موسی علیه السلام ته ای موسی اما ان تلقي و اما ان نكون اول من القى یا تواچوا خپل امسا و اما ان نكون اول من القى یا به شو منګه اول د هغه چا نه چې اچوي خپل سامان لره موسی علیه السلام ویل ورځئ پې قال بل القوا موسی علیه السلام ویلي تاسو واچوئ خپل لره
دی هر یو امسام ساده کړې وه او د پارې نه ډکه کړې وه او پړی ساس کړی هغه هم د پارې نه ډک کړی او نور دی چې دا یې واچولو او نظربندي وکړه داسې داسې کېدل فاذا حبالهم پس تا سپر رسۍ د دې ساحرانو عیسیهم او امساګانې د دوی یخیل الیه خیال کې راتلی موسی ته من سحرهما د جادو د دې ساحرانو نه انها تسعى چې دا منډې وایي نو اول د حضرت موسی او بیا د فرعون نظربندي وکړه بیا د عامو خلکو وکړه فاوجس فی نفسه خیفة موسی پټه کړه په خپل نفس کې یرې لره موسی علیه السلام قلنا موږ ورته وویل لا تخف ته مه یریږه انک انت الاعلی ته چې کوم دی اوچته او غالبې والقی ما فی یمینک واچوه هغه چې ستا په پښې لاس کې دي هغې چې دا وغورځولې نو دا میدان ټول د مارانو نه ډک شو او دا خلک په یر کې شو موسی علیه السلام په خپله باندې په زړه کې یره راغله په تقاضا د بشریت سره قلنا لا تخف الله ورته موږ ویل مه یریږه انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک واچوه چې ستا په خلاص کې څه دي یعنې خپل امسا دې ورغورځوه نو ما فی یمینک تلقفو ما صنعو خړپ په وهي هغه چې دوی څه ساس کړي دي بس کله چې هغه امسا واچوله یو لوی د هغه خامار د څه شو غټه خوله وه او بس دا بیاستې او دا چوکي د امساګانې غونډې تېرې کړې حالانکې د سحر دا مسله ده چې سحر ساحر کړی او تا هغه سحر ختم کو نو هغه شی به مار نه وي تا ته به چوکه ښکاره شي او تا ته به پړی ښکاره شي نور چوکه چېرته ځي نه او پړی چېرته ځي نه چې کله ساحران دې ته ولیدل چې دې امسا دا خو دې امسا نه خو خامار سا شو او زمونږ هغه چوکي هم خېټې ته دننه کړې او هغه بیاستې هم دننه کړې ټولې نو دا سحر نه دی دا د سحر بالاتر شی دی چې معجزه ده پته ولګېده نو دا فاوجس فی نفسه خیفة موسی قلنا لا تخف انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر خامخا ساس کړی دی دې ساحرانو هغه چې حدیث ساس کړی دی دا چل د ساحر دی ولا یفلح الساحر حیث اتی او نشي کامیابېدلی ساحر کم ځای کې چې راځي کم ځای کې چې راځي میدان د مقابلې ته د حق سره فالقی بس ساحران ګوره ساحران دي یو ناکاره علم یې کړی دی خدا فرعون چې دی جاهل مرکب دی نو هغې په هغه باطل علم باندې حق معلوم دی په باطل علم باندې حق معلوم دی ځکه وایي فالقی السحرة سجدا وغورځولی شو ساحران سجده کوونکي قالوا آمنا برب هارون و موسی اعلان یې وکړو چې موږ ایمان راوړو په رب د هارون او د موسی دواړو باندې قال آمنتم له قبل ان آذن لکم فرعون اوس ورته وایي چې ښه تاسو ایمان راوړو په موسی پخوا د هغې نه ما ورته ایجاد کړی وی انه لک اوس الزام ولګو انه لکبیرکم الذي یقینا دا ستاسو لوی معلم هغه دی علمکم السحر تاسو جادو ښودلی اوس پته ولګېده دا ستاسو ټول مشر استاد دی په سحر کې او تاسو میټینګ کړی دی د دې خبرې میټینګ هم کړی دی د دې خبرې چې تاسو د دې خبرې میټینګ کړی چې موږ دا قبطیان د دې مصر نه وشړو او د حکومت په ساحرانو ساتو اوس پته ولګېده څنګه الزام لګوي فلو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف پس خامخا به پرې کړم ستاسو لاسونه او خپې ردو بدل خلاص او ګز خپه ولو صلبنکم فی جذوع النخله او سلی به کما پانسی به کما تاسو لا په سټو د کجورو کې ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا تاسو به پوه شئ چې کوم یو ډېر سخت دی په ما او په رب د موسی کې په اعتبار د عذاب وابقا او ډېر باقي پاتې کېدونکی قالو دې ساحران ورته ویلي لن نؤثرک موږ نه غوره کوو تا لرئ خبیثه علی ما جاءنا من البینات په هغې چې راغلي موږ ته د دلایلو واضحونه په دې میدان کې والذي فطرنا او په هغه الله چې موږ یې پیدا کړي او ته وایې چې زه به تاسو لاسونه خپې پرې کړم فقضې ما انت قاض
پس ته فیصله کوه هغه چې ته فیصله کوې چې څه فیصله کوې تا موږ د خپلې فیصلې نه منع کوو انما تقضي هذه الحیات دنیا خامخا ته فیصلې کې د دې ژوند د دنیا ستا کار د دنیا پورې بند دی آخري به ستا دا کار چې موږ په شهادت ورسې باز نور خو څه نشي کولی کنه انا آمنا بربنا لیکن موږ ایمان راوړی په خپل رب باندې لیغفر لنا چې بخشش وکړي موږ ته خطایا زموږ ګناهونه وما اکرهتنا علیه او هغه چې تا موږ مجبوره کړي په هغې باندې په هغې باندې من السحر د سحر نه دوی باقاعده ویلي وو دې فرعون ته چې دا ساحر نه دی موږ مقابله نه شو کولی فرعون ویل برابروم په زور باندې دا مقابله کړي شو والله خیر و ابقا الله ډېر غوره دی او ډېر باقي پاتې کوي مړه ته به سي الله ډېر غوره دی ستانه او ډېر باقي پاتې کېږي ستانه انه من یاتی ربه مجرما څوک چې راشي خپل رب ته نافرمان فإن له جهنم در پاره جهنم دی لا يموت فيها ولا يحيا نه به مري په دې کې چې د دې غضب نه خلاص شي ولا يحيا نه به ژوندی پاتې کېدی شي او نه به مرګ په مرګ حسابي او نه به ژوند په ژوند حسابي ومن یاتیه مؤمنا څوک چې راشي الله ته مؤمن او قد عمل الصالحات او کړی د نیک عمل لره اولئک لهم الدرجات العلا در پاره لوی لوی درجې سری جنات عدن جنت اوسېدلو دی تجري من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه مختلفې ولي خالدین فیها همیشه به په دې کې وذلک جزاء من تزکا دا د بدله د هغه چا چې ځان پاکوي د ناکارونه ولقد اوحینا الی موسی موږ وحی وکړه موسی ته ان اسري بعبادي چې د شپې بوځه زما بندګان بني اسرائیل فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا او وهدي د پاره لار په سمندر کې وچا لار ولوه یعنې ورشه سمندر باندې خپل امسار واچوه دا اوبه به وچې شي او وچه لار به او دا بني اسرائیل به پرېږدي دا 12 قبیلې بني اسرائیل دي چې راواچوله 12 لارې سازې شوې په منځ کې د اوبو د غرونو په شان ودرېدې او وچه لار به دوی پکې روان شي لا تخف ته به نه یېرېږي درکان د موندلو درکان د موندلو د فرعون موسی ته به نه یېرېږي چې تا باندې به تا پسې به فرعون راورسېږي او لا تخشا او نه به ته یېرېږي د غرق کېدلو نه په نیل کې بس فرعون راورسېده او دوی خو ورننوتي دي دوی هلته وځي او دلته فرعون وایي قاضي موی شراب څکلي دي ویړیا شراب وایي چې لارې ولیدلې فرعون یو بس ورپسې شو فوج ته ویل ورځئ په خپله ټول نه مخکې شه فاتبعهم فرعون ورپسې شو په دې پسې فرعون بجنوده خپل پوځونه یې ځان سره کړه فغشیهم من الیم ما غشیهم پس پټ که دی فرعون او د پوځونو لره د سمندر نه هغه حصې چې دوی پټ کړله بس راغی پې دا سمندر غونډې واضل فرعون قومه خطا که فرعون خپل قوم وما هدا لارې ورته ونه ښودله یا بني اسرائیل ای بچو د اسرائیل علیه السلام قد انجیناکم من عدوکما یقینا ما خلاص کړي تاسو د دشمن نه ووعدنا جانب الطور الایمن او وعده کړی و تاسو سره ما اړخ د کوی تور ښې ونزلنا علیکم المن والسلوا او په میدان تیح کې مې تاسو ته من ترنجبین او سلوا مړه ځان درکړي کلو من الطیبات ما رزقناکم موږ درته ویلي وو چې خورئ د پاکو رزقونو هغو نه چې موږ یې درله درکوو ولا تطغوا د حد نه مه تېرېږئ په دې کې فیحل علیکم غضبي نازل بشي په دې باندې غصه په تاسو باندې غصه زما ومن یحلل علیه غضبي چا باندې زما غصه نازله شو فقد هوا فقد سقطا یقینا دې پرېوته کندې د اور ته هوا یهوي ضربای ضربونه په معنی ده راغورځېد والنجم اذا هوا ستوری کله چې پرېوځي نو هوا پرېوتلو ته ویل کېږي نو هوا فی قعر جهنم و انی لکفار لمن تابا یقینا زه ډېر بخونکی یم هغه چاته چې څوک توبه وباسي و امر او ایمان راوړي و عمل صالحا او عمل د نیکۍ کوي ثم اهتدا او بیا یې دې په سمه لار باندې وما اعجلک عن قومک یا موسی موسی علیه السلام اویا کسان مشران نقبا واګیسته او ځان سره کویتور ته بوزي د دې دپاره
چې هغه الله طرفه ورته به کتاب ملاویږي. نو موسی علیه السلام چې نږدې شو کوی تور ته نو لږ تیز شو، نو قوم ته لار کې لږ پاتې شو. موسی علیه السلام الله چې کوم ځای ورته ښودلی هغې ته مخکې ورسېدو. هغه ویل موسی څه شي را په منډه کړی د خپل قوم نه چې قوم در نه وروستو پاتې شو. وما عجلک من قومک، څه شي په تلوار کړی تا لره د خپل قوم نه ای موسی؟ قال هم اولئک، ویل الله دونه لرې نه دي، هم اولئک دغه کسان ما پسې دي علی اثري، نو ما پرې ښه را روان دي را پسې جي. وعجلت الیک، ما تلوار وکړه تا ته ربي لترضا، چې ته مانه راضي شي، تا را خوشحاله کول لپاره مې رامنډه وکړه ستا دربار ته. قال فإنا قد فتنا قومک، ویلي ورته الله ای موسی یقینا فتنه کې اچولې موږ ستا قوم من بعدک رسو ستا د راتلو نه، چې ته د کلي نه راوتې. واضلهم السامري، ګمراه کړي دي ستا دغه دا ستا امتیانو لره سامري. سامري یو سړی دی او کافر دی، دغه منافق دی، او د هغه قوم نه دی چې د غوا عبادت دی کوي، د غوا بچی. نو دا یو موقع وموندله چې موسی علیه السلام د 13 په ځای باندې ایثار شو، 40 ورځې تېرې، 40 ورځې تېرې. نو په دې کې دته موقع میلاو شوه چې دا وجه ده چې تاسو سره د بني اسرائیلو د ښځو نه کالي راوړي دي او د هغه کالي دي، ځکه موسی علیه السلام ته دا تکلیف هلته سار شوی دی. دا مال راټول کړی زما په کار دي، راټول کړه او هغه په دیګونو کې ویلي کړه او یو قالب احساس کو پای کې ور واغولی. او کله چې جبریل دی راته، نو د جبریل اس د لیدلی و چې د فرعون د اس نه مخکې کړی و. نو ولې کار بند شو؟ ښه، نو فرعون څه خبره مې کوله؟ او نو هغه د ویلي چې ما جبریل علیه السلام ولیده، هغه اس د حیات باندې سورو، نو چې خپه به یې ښودله نو لاندې ځای به شین کېده. نو ما ویل دې خاوره کې څه چل دی؟ نو ما هغه خاوره ځان سره راویستې ده. نو چې دا سکی دغه شو، نو په دې باندې دا په قالب کې ما واړول، نو دا مې هغه موټی مې پرې ور واچو. چې ور واچو نو بس هغه دغه شو. نو هغه به ژوندی رسې نه و، خو اواز به یې د سخي په شان دی کو، نور پکې داسې حیات نه و یا ګرځېده یا څه، خو نه اواز چې به یې کو نو د اس په شان دی او د خر په شان دی، د غوی په شان دی اواز به یې کو. نو ځکه وایي فرجع موسی الی قومه، واپس موسی علیه السلام خپل قوم ته غضبان آصفه. غضبان معنا غصه او آصفه ډکو د غم نه. قال یا قومي، ویلې زما قومه لم یعدکم ربکم، ولې وعده نه ده کړې تاسو سره ستاسو رب وعدا حسنا، ښه وعده چې زه موسی راغواړم او دله کتاب ورکوم، تاسو له کتاب ضروري. اپطال علیکم العهد، ایږده شو په تاسو باندې زمانه، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کنا تاسو اراده کړې ده چې نازل شي په تاسو باندې غصه د جانب طرف تاسو نه، فاخلفتم موعدي، نو تاسو خلاف وکړو. موسی علیه السلام ته وایي تاسو خلاف وکړو زما د وعدې نه. قالو دې قوم ورته ویلي چې ما اخلفنا موعدک، من خلاف نه کړی ستا د وعدې نه، بملکنا، په خپل اختیار باندې. ملکنا په فتحې د میم سره ښه، بملکنا د بملکنا معنا دا ده باختیارنا وقدرتنا، ولكننا حملنا اوزارا، لیکن بار شوي په موږ باندې بوجونه من زینت القوم، د ښایست قومنا، د فرعونیانو د ښځو نه زمونږ ښځو کالي په سوال باندې غوښتي، نو په کذبناها موږ دغه کالي وغورځوله. په کذلک السامر، دغه سامري په خپل کار کې راوستله، نو په اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، راویست دې سامري د دې قوم ستا لپاره یو سکی چې هغه لپاره جثه وه او له خوار، اواز یې کو د غوا په شان. فقالو هذا الهکم و اله موسی، ویلي دغه بعضو کسانو چې کومې عابدانو دا خدای ستاسو دی، خدای د موسی دی، په نصیحت د موسی نه خدای هېر شوی دی. موسی خدای دلته راغی او موسی هلته کوی تور کې خدای ګوري، او خدای دا دی لکه دا څنګه دی، دا اوس کالي نه و د قبطیانو د ښځو، او تاسو راټول نه کړه او تا په دیګونو کې سره نه کړه،
دا څنګه خورې دا کم عقل تو څه انتهایی کړي چې دا څه کم عقل خلکو څه بې وقوفه خلکو او بیا وایي چې دغه دا هذا الهکم و اله موسی فنسیا اپلا يرون الله فرمایي نګوري دا بوتو دا غوا پرست چې الله يرجع الیهم قولا نشي واپس کولې دوی ته وینا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او نه داسې مالک دی دوی لپاره د پکولو ضرر او نه د پیدې رسولو ولقد قال لهم هارون من قبل یا ویلیو دوی ته مخکې دراتو د موسی نه هارون علیه السلام په خپله غاړه خلاصه کړې وه او ورته یې ویل چې یا قوم انما فتنتم به زما قومه فتنه کې اچولې شوي په رزقي باندې وان ربکم الرحمن یقینا پروردګار ستاسو مهربان بادشاه دی فتبعوني زما تابعداري وکئ واطیعوا امري او زما خبره ومنئ قالوا ویل ورته قوم چې هارون اوس به د موسی علیه السلام دپاره پورې به دا کار موږ جاري ساتو موسی علیه السلام راشي به یې فیصله وکړي قالوا لن نبرح علیه عاکفین ویل ورته قومو همیشه به یو موږ په دې باندې چې لکه شان حتی یرجع الینا موسی حتی چې واپس شي موږ ته موسی علیه السلام قال یا فرعون ویل ای فرعون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا ما منعک څه شي منع کړی تا لره اذ رأیتهم کله چې ولید تا دی لره ضلوا ګمراه کېدلو ای هارون تا چې دا زما قوم ولیده او دا ګمراه کېده تا نه منع کول دي دا الله تتبعین ته ما پسې نه راتلی چې ما پسې را منډه کړی راغلی ما ته چې راشه په قوم باندې لوبه شو حضرت رور ورته وایي اپا عصیت امري موسی علیه السلام ورته وایي تا زما د حکم نافرماني وکړه او د دې ګیري او د سر نیونې ورایښ کړه خپل رور قال هارون علیه السلام ورته یا ابن امه ای د مور بچیا مور او پلار دواړو شریک دي خو دا مور ته ځکه یاد دی چې د مور لحاظ خلک ډېر کوي د پلار په لحاظ په نسبت باندې ځکه چې په حدیث کې سره راغلي دي چې چا سره نیکي وکړو مور سره بیا چا سره وکړو مور سره بیا چا سره مور سره او بیا اباکا پلار سره و ادناکا چې کوم هغې ته رانږدې او کوم هغې ته رانږدې نو کوي قال یا ابن امه لا تاخذ بلحیتي ولا براسي ای زما د مور زویا منیسه زما ګیري لره او منیسه زما سر لره انی خشیت ان تقول زه یریدمه چې ته به سبا راوایې چې فرقت بین بني اسرائیل تا بني اسرائیل دوه ډلې کړه وه ځکه چې ته در روان شوی وې نو ما سبا یو ډله در روانه شوې وه او یو ډله بسکي ته پاتې شوې وه سامري ته ولم ترقب قولي او تا انتظار ونه کړو زما د وینا قال بس د موسی علیه السلام غصه سړه شوه بیا سامري ته متوجه شه قال په ما خطبک یا سامریو ستا لوی مقصد د دې نه څه لوی کار ستا د دې نه څه دا د سیاسي چال چلولی دی منافق چې په دې چل باندې د موسی علیه السلام نه دا قوم راواړو نو الله ولې داسې سزا ورکړه چې څوک به دله ورته و لاس پې ورکو بس سمه کرونه پې لګېدلې وه چې چاله به یې لاس وروړو یا دله به چا لاس ووړو په دواړو به سخته تبه راله بس بیا به په ځنګلو کې ګرځېده او دا به ویل چې لا مې ساس لاس مه راوړئ او منډې به یې د خلکو نه وایي دې خلکو ته خلک ځان ته راغونډول فقال ما خطبک یا سامریو خطب وی لوی امر عظیم ته ستا لوی کار سو چې دا سخی تا سازو قال بصرتو د ویل ما لیدلی و هغه څیزه لم یسر به چې دې عامو خلکو نه لیده هغه ما جبریل لیدلی و په دغه را په اس د حیات باندې سورو فقبضت قبضة من اثر رسوله پس ما راډک یو موټی یو موټي لره د اثر د خپې د اس دغه نه د رسول نه چې هغه جبریل دی فنبضتها هغه خاوره ما راواخیسته او پرې سرو مې ور واچوله وکذلک صورت لی نفسي دقسې ما ته زما نفس دا خبره ښایسته کړې ده دا خو عامه ترجمه ده خو زمونږ استادانو موږ ته دا ترجمه هم کوله چې دا سامري د موسی علیه السلام شاګرد دی پیږي او د هغه نه به دین زده کو خو منافق و
عبدالله ابن ابی ابن سلول په شان منافق. نو معنا یې دا ده چې ما زه پوه شوی یم په هغې چې د عام خلک په هغې نه پوهېږي چې ستا تابعداري وه او ما یو موټی د اثر د رسول نه راواخېسته یعنې ستا مې لږه تابعداري وکړه موسی په نبض سوه ستا تابعداري ما وغورځوله او دقسې ښایسته کړی ما ته زما نفس. دا ترجمه هم ښه شوې ده خو ما لیدلې نه ده په تفسیر کې خو استادانو کړې ده خو ما لیدلې نه ده. ما چې لیدلې ده همدقه ده چې ما ورته مخکې وکړه. قال فاذهب ورته وویلي موسی علیه السلام ځه فرعون دغه د سامریه فان لک فی الحیات ستا دپاره سزا ده په د ژوند د دنیا کې چې ان تقول لا مساس ته به وایې چې څوک ساخ ولرځي ګوتې به راوړه ګوتې به راوړه په شا به یې منډې والي په ځنګلو کې. وان لک موعدا یقینا ستا دپاره یو ځای د وعدې دی لن تخلفه چې ته به د هغې نه خلاف نشي کېدی. وانظر الی الهک الذي ظلت علیه عاکفا وګوره خپل خدای هغې ته چې ګرځېدلی ته په هغې باندې چیلکش هغه خدای ته یې وګوره چې زه ورته څه کوم. لنحرقنه موږ سیزو د لره اسکی وسیزه ثم لننصفنه بیا الوزو موږ دې لره په الیمې په څه ډونګي جمن سمندر کې نصفه الوزوله هغه ایرې بیا راواخېسته او په نیل کې او په سمندر کې راکړه والوزوله. انما الهکم الله الذي خامخا معبود ستاسو هغه ذات دی لا اله الا هو چې نشته معبود سوا د نه. وسع كل شيء علما پراخ دی رب زما هر یو شي ته په اعتبار د علم سره. کذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق دقسې بیانو موږ په تا باندې د هغه خبرونو هغو نه چې کوم مخکې تیر شوي دي. وقد آتیناک من لدنا ذکرا یقینا درکړی تا ته موږ د خپل طرف نه یاداش. من اعرض عنه چا چې مخوړو د یاداش نه فانه يحمل يوم القيامه وزرا یقینا باری باری په ورځ قیامت باندې یو لوی بوج د ګناه خالدین فیها همیشه بوسیږي پرې کې. وسائلهم یوم القیامه حملا او ډېر بد به وي دپاره په ورځ قیامت باندې بار. یوم ینفخ فی الصور هغه ورځ چې پوکې به وهلې شي په شپېلۍ کې. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا او راجمع بکو موږ مجرمانو لره په دې ورځ باندې زرقا شین سترګي. څنګه وایي چې الله رب العزت ورته او فرمایل چې ونحشر المجرمین راجمع بکو موږ نافرمانو لره یومئذ په دې ورځ باندې زرقا شین سترګي سترګې به یې تکې شنې او مخونه به یې تک توري او دا شنې سترګې د تور مخ سره ډېرې زیاتې بدې بیا یې لګي. دا به دغه مجرمانو نښې د قیامت په ورځ باندې. یتخافتون بینهم پټې پټې خبرې به کوي په دې ورځ په خپل منځ کې او خبرې به دا چې ان لبستم الا عشره درنګ نه دی تېر کړی تاسو په دنیا کې مګر لس ورځې. یاره یو لس ورځې به هم تېرې کړي نو. نحن اعلم بما یقولون منګه ښه واقف یو په هغې چې دا کافرانې وایي. اذ یقولو امثلهما کله چې به وایي هغه ډېر هوښیار سړی په دې کې طریقتاً د طریقې په لحاظ سره چې ډېر هوښیار دی د لارې په لحاظ سره او د دین په لحاظ سره اب ورته څه وایي ان لبستم الا یوما نه مړه درنګ هم نه یې تېر کړی مګر یو ورځ لس ورځې. د قیامت د حول او هیبت ته چې ګوري نو کوم چې ډېر هوښیار دی هغه ټول نه وایي نه مړه لس ورځې یو ورځ هم تېره. ویسألونک عن الجبال تپوس کوي پیغمبره تا نه د غرونو باره کې دا خلک فقل ته ورته ووایه ینسفها ربي نسفا وابلوزی دی رب زما الوزول فیذرها قاعا صفصفا پرېږدي الله دې ځمکې لره قاعا معنا همواره او صفصفا معنا سپونه سپونه د دې معنا دا ده ملسا همواره به وي. صفصفا معنا دا ده لا ترى فيها عوجا ولا امتا نه به مومي په دې کې عوجن سکوګوالی لاندېوالی جوړوالی ولا امتو نه ډېره کوي. دا ځمکه به بلکل غرونه به ترې والوځي او دا ځمکه به دقسې پاتې شي یو تلی به پاتې شي. یومئذ یتبعون الداع په دغه ورځ باندې تابعداري به کوي. یتبعون الداع تابع به دا خلک او دا هغه رابلونکي لا عوج له نه به یې کوږوالی د ده لپاره بل خوا به چې څوک نه ځي
وخشیت الاصوات او تابع بشي اوازونه للرحمن د مهربان بادشاہ فلا تسمعوا الا همسا پس نه باوري ته مگر کشار د خپو همس د خپو کړپاری ته ویل کی یوم ایذن په دې ورځ باندې لا تنفعوا شفاعته پیدا بنشي ورکولې شفارسو الا من اذن له الرحمن مگر هغه چاته چې اجازه ورته کی مهربان بادشاہ ورزی له قولا او پسند کړی الله در پاره وینا یعنی معنا دا ده چې کم سړی ګناهګار دی نو دا اهل توحید دی خو ګناهونه ترې شوي دي نو الله